راتلو کې به څه پیغام ورکوي؟ پیغام مې دغه دی چې د رمضان المبارک اخیری اختتامي لمحات دي. د ټولو نه مخکې خو د خپل قوم دپاره، د خپل ملک پاکستان دپاره او د دې د محافظینو دپاره په دواړه لاسه باندې دعا ګویو چې رب دې د دې حفاظت وکړي او الله دې زمونږ د ملک پاکستان د چپې چپې حفاظت وکړي او بحیثیت د قوم دې الله مونږ ته استحکام را نصیب کړي. او څوک هم چې د ملک پاکستان خلاف او د مسلمان خلاف چې کم دې سازشونه جوړي، الله دې په دې کې ناکام کړي. او بیا په خاصه توګه د فلسطین او مسلمانانو چې کم ظلم شروع دی، نو د هغوی دې الله حامی او ناصر شي او الله دې مل او مددګار شي او رب دې د اسلامي ملکونو حکمرانانو له د مسلمان د حق او د مسلمان د دغه وینې د تپوس کولو جرأت ور نصیب کړي او رب دې زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب. ډیره زیاته مننه کوم ګران اورېدونکو په دغه رمضان المبارک کې خصیب قربان صاحب، تحریک لبیک ضلع 400 امیر او د امن جرګې ضلع 400 سینئر نائب صدر چې د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدې. چونکې باس مباحثه ډېره کې د پایس فروش هم خبرې کولې، په قبضه مافي هم خبرې کولې، خو انشاءالله په بل پروګرام کې به خبرې ترې کوو چونکې رمضان دی نو په اسلامي دغه باندې هم خبرې ترې وکړئ او د ملک چې کم دننه کم دشمنان دي، کم انتشاریان دي، په هغې باندې هم تفصیلي خبرې ترې وکړئ. ګوره سیاست په خپل ځای خو چې ملکي نو موږ به یو، چې ملک نه وي که نه نو موږ به نه یو، او چې زموږ ادارې مضبوطې وي نو موږ به محفوظه یو، او که زموږ ادارې دغه شانته کمزورۍ کوشش کېږي نو موږ به غیر محفوظه یو. نو په کار دا ده چې په دې باندې سوچ وشي، انا ضد او کینه او حسد دا ختم کې سیاست کوي، خو سیاست دونه نه چې د ایمان نه پکې تېر شي، ځان پکې ګناهګار کې. انشاءالله خو ژوندو بل پروګرام کې، بل پروګرام داسې چې اختر کې به بیا تاسو سره د اختر په لومبنۍ ورځ به انشاءالله تاسو سره بیا خبرې ترې کوو. د خالد منصور ټپې به وي، ګانې به وي، سندرې به وي، هغه بیا په هغه دغه کې وي، زه به درته د بل شکل ښیم بیا ښه. خو دا خو پروژه کې چې بیا مفتي دی. بهرحال خصیب قربان صاحب ډېره زیاته مننه کوم، اجازت اخلم دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي، حق په وایو د حق په ملګرتیا کوو. اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکم. الله